الله تبارک وتعالی د ژوند تیرولو سلیقه ښيي چې انسان کله ازدواجي زندګۍ ته واوړي د ښځې او د خاوند خپله زندګي شروع شي نو په دې کې بعضې وخت کې داسې مراحل په انسان باندې راځي چې کله ښځه سختوالی کوي او د خاوند د برداشت نه بهر شي او کله خاوند سختوالی کوي د ښځې د برداشت نه بهر شي په دې وخت کې د قرآن فیصله ده وی که چېرته د دې دواړو خپلو کې د سکون ژوند نه تېرېږي نو وایي دې د خپلو کې جدا کېږي خیر د اجازت ورته شته خو هغه اجازت کې به نه ښځې سره ظلم کې او نه به سړي سره ظلم کې الطلاق مرتان طلاق یو دا دی چې یاره یو سړی ښځې له یو طلاق ورکړي که دا چېرته ویریږي او سمه شي او بیا دې پکې لږ وخت تیر شي سړی وایي یاره ښځې طرف ته واپس رجوع کوم ښځه واپس کور ته راولم د دې نه بغیر خو زما ژوند نیمګړی دی بچي مې دي دې ته پریشاني جوړېږي نو یو طریقه خو دا ده چې یاره ښځه دې واپس خپل کور ته راولي او کور کې دې خپله ازدواجي زندګي شروع کړي په مخکې ژوند کې ده ته بیا د 2 طلاقو اختیار شو دویم صورت دا وایي وی که بیا هم ته په خپله خبره باندې پیمانه نه یې ته وایې چې ما فیصله سمه کړې ده زه ښځې سره وخت نه تېروم نو دا ښځه دې رخصت کا خو چې رخصت هم بهترینې طریقې سره یې رخصت کا داسې نه چې یاره ښځه دې زوړنده کړي ته وایې د مور په کور باندې کښېنه نه خرچه در کوم نه د له خوراک سکاک پیسې درلېږم او نه دې پرېږدم چې زما نشي د بل به م نشي نو دا ظلم دی قرآن دې فیصلې ته ظلم وایي امساکم بمعروف که ایساره په بهترینی طریقې سره ایساره کا او چې لیږي په ښایسته طریقې سره بهتره طریقه خدا ده چې ته طلاق ورکې حق مهرم ورسره ورکا څه دې ورپسې لیکلي دی هغه هم ورپسې ورکا سهار راته یو کس ټلیفون کړو هغه د خپل رور باره کې خبره کوله وي زما رور وي 2 ودونه کړي وی یو ښځې سره دی وي د دې پیلنی نه بچیم ډېر زیات و خو وی هغه دویمې ښځې له ترجیح نه ورکوي نه ورله وخت ورکوي او نه هغې سره خبرې کوي هغه لکه اوس دې حده پورې مجبوره شوې ده چې د خاوند په ژوند باندې هغه په پردي کورونو کې کارونه کوي نو دا هم یو قسم ظلم دی داسې معاملات هم نه دي کول پکار شریعت د دې باره کې ډېر زیات سخت دی طلاق اختیار خو شته دی سړي ته خو سړي ته دا وایي چې یاره ته مخکې سوچ هم وکړه چې د دې کور روانېږي او ستا د بچو مستقبل غر کېږي نو بیا طلاق مو ورکړو ګزاره وکړه بعضې داسې شیزونه دي چې دا په شرع کې منې نه دي لکه طلاق شو نکاح شوه خله شوه ایلا شوه دا یو په حکمت باندې کېږي الله د دې عجیبه حکمت بیانوي د کور ماحول بعضې ذمهداریانې داسې وي چې د هغه ذمهدار سړی وي سړي ته دا ویلی کېږي وي ته د کور یو نګرانې د کور یو مشرې ته به ښځې له معیشت برابرې د هغې د رهن سهن طریقې د بچو د تربیت ذمهداري په تا باندې ده او ته به بهر اوځې حلال کسب به کې هغه به دې کور ته راوړې ښه د ښځې ذمهواري څه ده ښځې ته وایي ته به کور کې بچي سنبالې چې خاوند دې نه د هغه د مال حفاظت به کې د هغه د اولاد تربیت به کې دا ستا خپله ذمهواري ده دا کور به ته سنبالې خو که بعضې وخت کې چېرته ښځې نه کوتاهی وشي نو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په اسانو الفاظو کې بیان کړي دي وی د دې د کوتاهی د اصلاح یو سوچ وکړه چې د دې دا غلطي ختمه شي داسې مه کوه چې یاره ته هغه بالکل د خپل طبیعت مطابق جوړېده ستا طبیعت مطابق کلم نشي جوړېدی که ستا د طبیعت مطابق ته دا جوړول غواړي نو دا د کږې پختۍ نه جوړه شوې دی دا به ماته شي خو خپل هغه سوچ او فکر سره په دې باندې هغه خپلې طریقې اختیار کا خو که بیا هم داسې نه نو اسلام دې ته ویلی کېږي
دې ته دا حکم کوي چې یاره ښځې له کله طلاق میلو شي بیا وروستو دا پیمانه شي نو هغې ته وایي چې ته بل خاوند سره نکاح وکړه بل سړي سره چې نکاح وکړي هغه نکاح نه دې کله هغه پرېږدي او که چېرته شرط پکې پیله نه دا یږدي چې یاره دومره وخت دپاره نکاح کومه چې یاره د مخکیني خاوند دپاره دا ښځه حلاله شي نو دا د شرط ایښودو سره نکاح نه خرابېږي نکاح بیا هم سمیږي خو چې دومره لوی کار ته سړی ځان تیاري اوس یو کس رانه تپوس کړی هغه وایي یاره وي طلاق خو سړی ورکي نو وی دا ښځه بیا ولې د ده دپاره دا بل سړي سره به نکاح کوي او راځي به پکار یې سزا هم سړي له ورکړی شي طلاق خو هغه ورکړی دی ښځې خو نه دی ورکړی د اسلام ګورې عجیبه فیصلې د رب قانون ډیر ناشنا دی ګورې الله تبارک وتعالی قانون داسې جوړ کړی دی د ښځې ته وایي وی ته د خاوند سره وخت تیر کا که ناچاکي راغه نو په دې دوران کې خیر دی ښځ سړي ته وایي بستره ته جدا که څه پته لګي ښځه دې ټیک شي که دې سره هم ټیک نه شوه بیا داسې چلو که چې دا ښځه ته که پرېږدي نو پرېږده د دې دپاره به بل سړی بهتر وي تا دپاره به بله ښځه بهتره وي خو چې ښځه وایي چې خاوند ورته دا ووایي چې یاره ما دپاره بله ښځه بهتر د تا له بل خاوند بهتر دی نو ته خو پرېښوې که ده سره ستا قدر وی نو ده به دا درې الفاظه نه وي ده سره ستا قدر نو اسلام ورته دې بې قدره سړي نه مې اوچت کې ستا دپاره به ستا د معیار قدردان سړی وګورم خو چې ته وې نه ځم دې بې قدره له راځم اسلام وایي چې ته بې قدر له راځې اوس به ته سزا تېری نو د شریعت فیصله قانون داسې دی زمونږ ډېر خلک په څه غفلت کې پراته دي هغه غفلت داسې دی چې ښځې له 3 طلاقونه ورکي او بیا دې پسې ګرځي چې دا یو طلاق دی په یو قانون یو قاعده باندې ځان پوه کوي لوی لوی محدثین حضرات امام قرطبي رحمه الله لیکي وی سعید ابن جبیر حضرت مجاهد حضرت عطا عمر بن عاص عمر بن دینار مالک ابن دیران او نعمان بن ابي عیاش دا تمام ثقه خلق دي د دې قول ته ډېر زیات اعتبار دی دی داوی د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فتوا داسې ده که چېرته یو سړي یو ښځې له په یو مجلس کې 3 طلاقه ورکړي نو هغه 3 طلاقه به واقع کېږي یو به نه واقع کېږي وی ده دپاره حلاله نه ده چې دی واپس د ښځې طرف ته رجوع کړي د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې داسې یو معامله راغلی وه نو هغه کېناستو حضرت علي صاحب سره چې د علم یو غر و حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ سره چېرې دا 3 طلاقه واقع شوي دي نو دا 3 طلاقه یو شمار دی که 3 شمار دي خپلو کې فیصله کوله هغې وی چې دا 3 طلاقه هم 3 شمار دي نو یاد ساتئ کلم چې داسې یو موقع راشي هغې کې د صحابه کرامو او د کم محدثینو اجماع د هغې په قول باندې وي نو که حدیث ضعیف هم وي د صحابه کرامو عمل ته کتلی کېږي او امام طاووس رحمه الله فرمایي وی د ابن عباس صاحب چې کم قول دی وي 3 طلاقه په یو باندې شمار دي دا ډېر ضعیف قول دی بعضې خلک ښځې له 3 طلاقه ورکي که بیا فتوا والي نو ګرځي وي چې ما دا یو طلاق کې شمار دی نو زمونږ د څه خراب که مونږ له دې سزا راکه سزا خو ته خپله تیری چې ټول عمر ستا په بدعملتوب کې تیریږي اولاد دی چې د هغې نه پیدا کېږي نو هغه ولد الزنا حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ د ده یو ښځه وه هغه چې کله حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وفات شو معجم طبرانی کې هم دا لیکلی شوي دي معجم کې دي طبرانی کې دي د هغې ښځې عایشه حسمیه نومو کله چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ شهید کړی شو نو دا ښځه اوس ورته وی مبارک شه وی الله تبارک وتعالی ستا پلار خو شهید که پلار دې شهید شو خو تا ته د هغه په ځای خلافت ملو شو نو دی ورته وی ښه وی زما د پلار په شهادت باندې د هغه په قتل مرګ باندې ته خوشحالي اختیارې هغې له 3 طلاق هلته ورکړه چې 3 طلاق په یو مجلس کې ورکړه
نو څه وخت پس ښځه هم ډېره زیاته خفه وه، خپل حق مهر یې وله ورکړ، 10,000 دینار اضافي هم وله ورکړ، ډېر زیات پریشان و. بیا بعد کې هغه فرمایي وی که چېرته زما د نیکه دا قول نه و ایما رجل طلق امرأته ثلاثا عند الاقراء، وی که زما د نیکه دا خبره نه وه چې یو سړی خپلې ښځې له 3 طلاقه ورکړي نو هغې کې که د حلالۍ شرط نه وی ما به ځان ته واپس کړی وی، خو نشم دې کولی. نو د دې قول هم دا واقع کېږي چې یاره لږ ژوند تېروئ نو ژوند لږ په اصولو باندې تېر کوئ. هغه ژوند داسې تېر کوئ چې د کور ماحول په کور کې بهتر جوړوئ. بهر چې کم کار دی نو هغه بهر سره خاص ساتئ. موږ دومره پریشانۍ نه ډک راشو، پریشانه یو بهر کاروباري لحاظ سره، معیشت لحاظ سره، بهر د خلکو رویو لحاظ سره، خو چې بهر په چا وس نه رسي کور کې خو ښځه شته په هغې خو وس رسي. ولې چې کور ته راننوځم بس ما سره لوی اتھارټي ده، ما سره لوی قانون دی چې بس دا 3 ټکي زه دې ښځې ته ویلی شم، که دا خبره کوي بس زه په دې باندې دا حمله کوم او دې له طلاق ورکوم. او د ښځو غلطي دا ده چې سړی د بهر نه ستړی ستومانه راشي درته پته د ټوله ورځ د کار روزګار کړی دی، بچو له حلال رزق معیشت پیدا کړی دی، او ته راشي پلاني دا کړی دی بل دا کړی دی، هغه ټولې خبرې وکړي نو هغه سړي په ذهن باندې بوج شي، نو بعضې وخت کې په دې خبره باندې پوه نه شي وروسته پریشانه وي هغه وي چې څه وکړم. نو شریعت چې کله دا قانون اږدي نو ښځې دپاره په دې کې د حیا یو درس ورکوي. ښځې ته وایي چې کور کې پاتې کېږي په پرده کې پاتې کېږي او بهر وځې پرده کې وځو همداسې تا ته وتو اجازت نشته، ځکه ستا دپاره چې دی هغه خاوند دی او هغه خاوند ستا داسې دی چې هغه ستا هر یو اخلاقي ضروریات هغه پوره کوي. او که ته بهر وځې نو تا د نور چې کم د اغیار سترګې دي پردو سړو سترګې دي ته د هغې نه وځې، هغې به تا ته ګوري او دا د سړي د غیرت خلاف دي، هغې به تا ځان طرف ته مایله کوي، دا د سړي د غیرت خلاف دي. او که چېرته یو ښځه سړي ته مایله شو یو سړی پردې ښځې طرف ته مایل شو نو دا یو سبب هم د طلاق جوړیږي. نو په دې کې بهتره دا ده ښځې ته وایي چې ته پردم ډېره زیاته کوه، د پردې نه بغیر ژوند مه تېروه. او دویمه خبره دا ده چې ابتدا نه د بچو تربیت په یو لیول باندې وکړه. که ستا لور ده او که ستا زوی دی نو هغې له یو تربیت ورکه. که هغه تربیت د بچي له نن په دې وخت کې ورنکو نو سبا به د بچی مرتد وي او یا به هغه طریقې هغه اختیار کړی وي چې کم د قرآن او د حدیثو خلاف دي، او هغه طریقې داسې دي چې دا زوی به د سبا په داسې کارونو کې مبتلا شي، دا لور به د په داسې کارونو کې مبتلا شي چې نه به په دنیا کې چاته مخ خولی شي او نه به آخرت کې ستا د نجات یو ذریعه وګرځي. یو زنانه راته ټلیفون کړی و د عمرې سفر کې وم هلته، هغه زنانه خبرې ډېرې د افسوس خبرې وې. وی زما بچی دی د 40 کالو دی په امریکا کې پاتې کېده، وو د پاکستان خلک مسلمانان دي، وی په امریکا کې پاتې کېږو، وی زوی له مې واده وکړو، وی ښه باشعره باشعوره هلک و ډېر تکړه زوی مې و، کاروبار لحاظ سره هم بهتر و، تعلیم لحاظ سره هم بهتر و، وی تر دې پورې چې پاکستان ته هم راغلی دی او پاکستان کې د اسلامي تعلیماتو نه هم خبر دی، داسې نه چې د دې نه جاهل دی. خو وی ما زوی د کوره وشړلو، وی هغه شړلو وجه سبب ډېر زیات عجیبه دی. وی زه د هغه سکه مور یم، وی پلار یې ژوندی دی حیات دی، او وی زما بچی ما ته داسې وایي چې ته ما سره فرینډشپ وکړه، ما سره جنسي تعلقات جوړ کړه. بچی خپلې مور ته وایي دومره د خلکو سترګې وشلې دی، ښځې جړل، مشره وه تقریبا عمر به و داسې 45-46 سال عمر به و، وی ته ما سره جنسي تعلقات جوړ کړه. ورته بچی زه د مور یم، وی څه چله شو، وی دا خو څه بد نه دی، وی ټوله زمانه نه کوي څه، وی دا زموږ د ماحول دلته ګور نه دی امریکا کې، وی دا ټول لګیا نه دي څه. وی ما وی کیدای شي د ده د ښځې ته ووایم د دې سترګې چېرته وشرمېږي، د بچي ته مې ووایي چې ګوره مور دې ده خور دې ده، دې کې لږ تمیز وپېژنه. نو چې کله مې ورله ښځې ته ووایي نو یا ښځې راته وایي څه چلو شو، وی دې کې کم یو عیب دی، وی کوي دي، وی نن خو دا نوې زمانه ده، هغې ورته د نوې زمانې نوم ورکړه، وی دا خو نوې یو زمانه ده،
په دې کې دا تمیز ختم شوی دی، د قرآن خبرې زړې شوي دي، د حدیثو خبرې زړې شوي دي. جدید ټیکنالوژي سره خلک څنګه ترقي کوي، وی داسې معاشرې سره چلوي، هغې سره خپل عقل جوړوه. نو وی د ډېر خفګانو د ډېر درد نه مې هغه بچی مې وي د کور وشړو. وی بیا هم بچی مې وخوي چې داسې بچی وي نو څه به پې وکړم. زنانه ډېره عجیبه خبره کوي. وی دلته راغو وی ډېر هر څه راسره دي، مال دولت ډېر زیات شته، خو بچو کې مې شعور رانغی. وی نه پیژنده چې مور مې څوک ته او خور مې څوک ته. وی دې شي ډېر زیات خفه کړی یم. یو بادشاه د هغه چې کم وزیر نو هغه به د علماو پسې ډېرې زیاتې خبرې کولې. د بادشاه ډېر زیات هوښیار و، دی د علماو ډېر زیات معتقد، هغې سره به یې ډېره زیاته مینه کوله. نو ده چې کله خبرې کولې نو دی ورته وایي چې ګوره داسې خبرې مه کوه د علما کرامو پسې، او وایي دا خو د دین ستنې دي، که چېرته دي د خپلې ژبې بندې کې نو بیا به تا ته څوک د دین ښودونکي نه وي. او دا ګورې حقیقت هم دی. په سعودي عرب کې یو امام خبره کړې وه، څه شیعاګان راغلي وو، نو هغې د مسجد نبوي د حضور پاک روزې مخې ته ولاړو، د حکومت میلمانو، او هغې حضرت عمر صاحب پسې بد رد ووې د روزې مخې ته. نو یو هغې له پرچه راځي چې تاسو به دې نه تقریر کوئ. هغه امام جمعې په ورځ وي په ما د پیغمبر حق دی هغه حکومت پسې هم خبرې وکړي چېرې دې حکومت ناروا کړې ده، دې نه دې د دوی تپوس وکړی شي. په مهذبو الفاظو کې ووې. دا د لسو کول یې درنه کړی دی ځکه چې واضح خبره نشي کولی. او چې کله دې دا قرآن پټ کو صفا خبره دې ونه که، د قیامت په ورځ باندې به ستاسو دا خپې وي او زمونږ به دا سرونه په مونږ باندې به تېرېږي چې مونږ ته خو دین تاسو هم داسې راښولی و. نو ده داسې خبرې شروع کړي. نو یو بادشاه ډېر هوښیار و، ده وله یو چیلی ورکه. چې چیلی وله ورکه څه وخت پس بیا ترې تپوس وکړو چې هغه چیلی څنګه ده؟ باچا سلامت ښه ده. بیا ترې څه وخت بعد تپوس وکړو، ښه ده بچي هم شوي دي، وی نر بچي هم دي او ښځې بچي هم دي. بیا چې ترې تپوس وکړو وی باچا سلامت، وی هغه چیلی باچا سلامت تپوس وکړو وی چیلی څنګه ده؟ وی باچا سلامت ښه ده، خو یو عجیبه عیب دی پکې. وی څه عیب دی؟ ویره وی زما په کور کې ښځه هم وي بچي مې هم وي، او وی دی یو بل سره چې کله جفتی کوي یو خو د دې خیال نه ساتي، دویم چې کله دی کار کوي یو بل سره جفتی کوي نو په دې وخت کې دی د مور او خور تمیز نه پیژني. نو بادشاه ډېر زیات هوښیار و او ورته وی په دې کې عالم نشته. وی که عالم دی ته تربیت خولی وي چې دا د مور ده دا د خور ده د دې دا رشته ده د دې دا تربیت دی، نو وی نن به دې شیلی داسې نه کول. نو هغه پوه شو چې زما تربیت د په کومه طریقه باندې وکړو. نو معاشره کې چې کله وخت تېرېږي، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا، قرآن وی رب کریم فرمایي چې کله د ځان اصلاح کې اول کې د بچو د تربیت اصلاح وکړه. بچو تربیت وکړه، که د بچي تربیت ته ونه کو سبا به غیر مسلمه شوي کافر شوي وي، تا ته به پته هم نه وي. استا په دنیا کې په کار نه راځي، آخرت کې به دې څنګه په کار راشي. نو د معاشرې چې کوم اصول دي، څه ذمهداریانې د ښځې دي څه ذمهداریانې د سړي دي، چې په دې باندې ښځه خپل ژوند پوره په احتیاط باندې تیر کړي نو کور کې به چرته هم د ناچاقۍ صورت نه راځي. او که سړي په هغې باندې عمل وکړو نو چرته به سړی داسې نشي چې بیا فریادونه کوي، بیا وایي چې یاره ښځې ته مې د خولې نه طلاق ووته ښځه رانتلې ده، نو بیا به چرته هم داسې نه راځي. خو هغه وجه دا ده چې لږ علما کرامو سره کینو د دې قرآن د دې تشریح نه لږ ځان پوه کړي. الله تبارک وتعالی دې موږ له په دې عمل کولو توفیق راکړي. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.